فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پریشات آیتونو کی د حضرت آدم علیه السلام د هغې ونې د خوړلو ذکر وشو د کوم نه چې الله آدم علیه السلام منې کړو. حضرت آدم علیه السلام ته چې کله احساس وشو چې دا خو شیطان ماله دوکه راکړه د قسمونه خوړل او ما ته خو دا پته ونه چې یو څیز بنی او یو انسان به او یو کس به دا وایي چیرې دا دغه شانتې دی. دروغ آدم علیه السلام پیژندل نه او بیا په الله باندې دروغ ویل دا خو د هغه د ذهن نه ډېره زیاته لرې خبره وه چې داسې به هم څوک وکړي. او په دې کې حضرت آدم علیه السلام په پاک دامنۍ باندې لویه نښه ده چې آدم علیه السلام په چا باندې بدګماني نه کوله، په دې شیطان یې بدګماني نه کوله چیرې یو خبره به یي نه او دی به وایي چې دا دغه شانتې ده. نو دا د آدم علیه السلام په پاک دامنۍ لوی دلیل دی. خو چې کله وروسته پته ولګېده چې دی ابلیس ملعونه د خو ماله دوکه راکړې ده، دغه په ما باندې هغه ونه وخوروله ده کوم نه چې الله زه منع کړی ومه، نو دا خو آدم علیه السلام نسیانن کړي او یا اتحادي غلطي وه. نو چې کله ورته اندازه ولګېده نو د هغې نه وروسته آدم علیه السلام انتهایي غمګین په ژبه باندې څه نه وي، انتهایي غمګین پریشانه او په خپله خبره باندې نادم. الله تعالی په زړونو باندې عالم ذات هغه ورته اخر کې یو څو کلمې وښویې چې دا کلمې ووایه په دې سره به ستا توبه قبوله شي. او ابلیس دی خو په خپله خبره باندې نادم هم نه و، دی خو په خپله خبره ټینګ ولاړو، نه سخت پیمانتیا دې اختیار کړه او نه توبې طرف ته د څه رجوع وکړه او په هغه خبره باندې ټینګ ولاړو. شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب یو ځای لیکلي، والله علم د چا په حوالې لیکلي ذهن کې مې اوس نشتی، چې وپیره موسی علیه السلام ته د ابلیس ووایي چې د الله نه سوال وکړه چې الله زما مغفرت نصیب کړي، زه ډېر زیات ملعون کړی یم. نو موسی علیه السلام چې کله الله ته وفرمیل چې ابلیس داسې فرمایش کړی، نو الله ورته وفرمیل چې دا ابلیس چې ما ملعون کړی او د څه په بنیاد باندې آدم علیه السلام د سجده نه ولګولې. وسوم پلاني ځای باندې د آدم علیه السلام قبر دی، لاړ دې چې هغې ته سجده وکړي، خبره ختمه. نو ابلیس وی چې ما په ژوندینې باندې آدم علیه السلام ته هلته جنت کې سجده نه ولګولې، نو زه به قبر ته څنګه سجده ولګوم؟ په خپله خبره اوس هم ټینګ ولاړ دی. آدم علیه السلام پیمانه الله ورته کلمات وښول او د هغې کلماتو په بنیاد باندې آدم علیه السلام باندې الله رجوع د خپل رحمت وکړه، مغفرت یې چې کوم دی نو نصیب شو. نو ګورئ، نو فتلقا پس زده کړې آدم علیه السلام من ربي د خپل رب نه کلمات یو څو خبرې. نو فتلقا زده کړې تلقي معنی ده په شوق او رغبت سره د چا استقبال کول او هغه قبلول. تفسیری کشاف وی نو فتلقا آدم من ربي کلمات، دا کلمات دا د تلقا لپاره مفعول دی. نو فتلقا پس زده کړې آدم علیه السلام من ربي د خپل رب نه کلمات یو څو خبرې. او دا کلمات څو چې د هغې په ذریعې سره الله د آدم علیه السلام مغفرت نصیب کړ. د کلماتو په تعین کې ډېر اقوال د علماو راغلي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه او دغه شانتې نورو سلفو نه روایت دی چې دا کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لکه مخکې به راشي. ربنا ظلمنا انفسنا، ای زمونږ ربه مونږ په خپلو ځانونو باندې په خپلو نفسونو ظلم کړی، وان لم تغفر لنا وترحمنا، که زمونږ مغفرت دې ونه که او رحم دې په مونږ باندې ونه که لنکونن من الخاسرین،
نو موږ به نقصان موندونکو نشو. نو په دې الفاظ سره الله آدم علیه السلام دعا چې کوم دی هغه توبه قبوله کړه. او دویم قول د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی. دی فرمایي چې دا کلمات داو سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك لا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دا کلماتو چې آدم علیه السلام وی الله تعالی د مغفرت چیرې نو دا نصیب. دغه شان دی موسی علیه السلام هم دغه شان درې ته نږدې الفاظ ویلي و. کله چې قبطي په څوک باندې و رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی نو فغفر له الله معاف کو. حضرت یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نه چې یو انسان نه خطا وشي په هغې باندې بیا ټینګ ودرېدل نه پکار، رجوع دې وکړي. چا تپوس وکړه نبی علیه السلام نه وی که انسان غلطي وکړي څه به کوي؟ وی هغسې به کوي کوم چې د ده والدینو آدم علیه السلام او حضرت هوا کم کار کړی. فورا یې الله ته رجوع وکړه، الله بس معافي ورته وکړه. ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې دا الفاظو. او دریم قول د مفسرینو دا دی چې رأى مکتوبا علی ساق العرش محمد رسول الله. حضرت آدم علیه السلام د عرش په ستن باندې ولیدل چې په هغې باندې له پاسه لیکلي چې محمد رسول الله. نه ده ته پته ولګېده چې دا چېرته یو ډېره زیاته لوی هستي زما په اولاد کې. نه د دې محمد رسول الله په الفاظو باندې ده چې نو دا دعا غوښته. دغه کلمات یې الله تعالی د مغفرت نصیب که. بهر کې مشهور پکې راول دي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. په دې سره حضرت آدم علیه السلام مغفرت نصیب شو. نو فتلقى زده کړي آدم علیه السلام من ربي د خپل رب نه کلمات یو څو خبرې. نو فتاب علیه رجوع وکړه په هغه باندې، الله په ده باندې رجوع وکړه، یعنې د خپل رحمت رجوع پې وکړه. تابه په معنی د رجعه. او دلته کې د توبې نسبت چې انسان ته وشي نو معنی د دې دا چې د انسان د ګناه نه رجوع وکړه. لکه پلاني انسان توبه وویسته، مطلب دا چې دی په کومه ګناه کې وړو غلی شي، دی په کومه ګناه کې و نو د هغه ګناه نه رجوع وکړه. او کله چې نسبت الله ته وشي نو معنی دا ده چې الله د سزا ورکولو نه رجوع وکړه. د انسان توبه وویسته، الله یې توبه قبول ورکړه. فتاب علی، الله رجوع وکړه په هغه باندې، نو د خپل رحمت رجوع پې وکړه، الله د سزا ورکول نه رجوع وکړه. نو فتاب علی رجوع وکړه په ده باندې. وس مفهوم د توبې دا یو کلی مشکک دی. انبیاو ته چې د دې نسبت وشي نو بیا د دې نه مراد د خواصو توبې چې هغه رفع د درجاتو ده. عام انسانانو طرف ته چې وشي نو هغه د ګناه نه رجوع کول دي. دلته خواصو طرف ته چې وشي د توبې نسبت لکه انبیاو ته دلته آدم علیه السلام ته شوی نو بیا مراد یې رفع د درجاتو ده. نو دلته هم دغه معنا ده. فتاب علی، الله رجوع وکړه په ده باندې، د درجات یې پورته کړل د آدم علیه السلام. او کله چې نسبت د توبې انسان ته وشي نو بیا توبه را د دریو څیزونو بیا دغه مجموعې ته وایي چې د ماضي حال او استقبال سره تعلق لري. هغه درې څیزونه دا دي چې دی به په ماضي کې چې د کم جرم کړی نو په هغې باندې به دی ستومانی چې خدای کم جرم مې کړی سخت پې پریشان یم، اوس که په هغې باندې خوشحالی. او دی چې بس هیله د غیرت کار مې کړی او که بیا هم داسې مقرره بیا به هم کوم. نه را بیا توبه نه ده. توبه دا ده چې دی د ماضي په هغه کار باندې ستومانی ندامت اختیار کړي. او دویم فی الحال دغه کار ترک کړي، بس لګیا هغه ګناه کوي او دی چې زما توبه ده. دا خو داسې ګپ لګوي، دا توبه خو بیا نه ده. اوس به فی الحال هغه کار پرېږدي او استقبال کې به دی عزم وکړي چې زه به بیا دې طرف ته دوباره چې دی نو دا نه واپس کېږم. ها انسان عاجزه شی دی، که چېرته کې بیا واپس شه نو بیا یې توبه وباسي، بیا واپس شه بیا یې توبه وباسي. خو د اوس د به کلکه اراده کوي چې بیا به نه ورګرځم. نو فتاب علی رجوع وکړه په هغه باندې. دلته کې ذهن ته یو خبر راځي چې شاته چې دا څومره خبرې ذکر شوې وکلا منها دا د تسنیه ذکر شوه، ولا تقربا تسنیه ذکر شوه، فتکونا تسنیه ذکر شوه، فازلهما اخرجهما مما کانا، دا ټولې تسنیه ذکر شوې. نو هلته خو آدم علیه السلام او د بیبي حوا وه، دې دواړو طرف ته هغه به خطاب و
نو ځکه تثنیه ذکر شوي او دلته چې مسله د توبې راغله نو فتاب علیه بیا تثنیه ذکر نه شوه رجوع وکړه په ده باندې په آدم علیه السلام باندې نو دلته حوا توبه قبوله شوې ده او که نه ده قبوله شوې اخو دلته توبه کې ذکر نه شوه نو د هغې توبه هم قبوله شوې ده ځکه هلته کې دواړو توبه ایستلې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ټول هلته د جمع صیغې ذکر شوي خو ښځه دا تابع د سړي نارینی نو په دې وجه باندې دلته کې صرف ذکر د آدم علیه السلام شی ورنه د دواړو توبه قبوله شوې ده او پرون ما تاسو ته ویلي چې هلته کې دا د تصنیع صیغې د دواړو طرف ته استعمال شوې د هوا نوم یې نه دی اخیستی او دلته کې د آدم علیه السلام تابع کړي د هوا اشاره دې طرف ته ده چې زنانه د دې چې څنګه جسم ستر دی دغه شان د دې نوم هم ستر دی نو ځکه هر ځای کې الله د سړي تابع کړي ده د قرآن کې تاسو وګورئ اکثر صیغې د مذکري سړو طرف ته خطاب شوی او د هغې کې ورسره په ضمن کې زنانه ومي نو انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب زیاد توبه قبلونکی دی الرحیم او رحم کوونکی دی زیاد توبه قبلونکی دی تواب دا تواب چې دی دا د الله او د بنده دواړو دپاره استعمالیږي لکه قرآن کې الله تعالی فرمایي دلته کې الله ته تواب وویلی شو او بل ځای کې الله فرمایي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله توابین خو خیال تر بنده لپاره ذکر شوی دی نو دا دواړه تواب د دواړو دپاره استعمالیږي او تایب چې کوم دی نو تایب دا صرف د بنده لپاره استعمالیږي تفسیر قرطبي وایي دا د الله دپاره ته نشي استعمالولی ولې وجه سره نو معنا خو یوه ده معنا که خو څه غلطي نشته خو قرآن او حدیث کې را نه دي استعمال شوي نو الله لره مونږ هغه نومونه هغه صفات په استعمالو کوم چې قرآن او حدیث کې د ځان وله نشي استعمالولی په دې وجه باندې تایب دا بنده ته ویلی شي الله ته نشي ویلی او تواب دواړو ته ویلی شي نو انه یقینا دغه الله تعالی هو التواب زیاد توبه قبلونکی دی الرحیم رحم کوونکی دی نو د تواب نه وروسته رحیم په دې کې اشاره دی دې طرف ته چې د بنده توبه قبلول دا صرف د الله تعالی رحم دی ګورئ دا صرف د الله تعالی رحم دی ورنه په الله باندې واجب نه دی چېرې خامخا به دا د بنده توبه قبلې بس د الله رحم دی په خپل رحم په بنیاد باندې د انسان توبه چې نو دا قبوله او د دې نه بله مسله موږ دا فهم ته راله چې د ګناه معاف کول یعنی توبه قبلول دا اختیار صرف او صرف د الله سره دی بل چا سره نشي نه هغه ښکته علاقو کې را مرداران خلک راشي خپلو پیرانو ته یاره منځونه رانه قضا شوي دي هغه وایي دا شته مې ورته معاف کړه خو بیا دپاره داسې مه کوه نو خپل اختیار د خدای صفت یې ځان له چې کوم دی نو هغه وسه کړی به هر کیف دا اختیار صرف او صرف الله ته دی دلته کې مسله دا و بیا چې الله فرمایلی و پرون پر هغه آیتونو کې چې قل نهبطوا منا جمیعا موږ وی چې تاسو ټول د جنت نه هغه کوز شئ د هغې نه وروسته آدم علیه السلام توبه قبوله شوه نو د توبه قبلېدو نه وروسته بیا په کار دا وه چې توبه یې قبوله شوه نو اوس د دنیا ترې کوز نه شي بیا دې په جنت کې پاتې شي خو نه دی که حکمتونه الله تعالی آدم علیه السلام چې پیدا کړو هغه د ځمکې د خلافت دپاره پیدا کړو دی او به ځمکې طرف ته راکوزېږي نو هلته کې چې ویلی شو وقل نهبطو بعضکم لبعض عدو نو هلته کې چې کوم حبوط راکوزېدلو نو هغه به طور سزا و ځکه چې قرینه پرې رامخکې الفاظ دي چې بعضکم لبعض عدو بعضې ستاسو نه به د بعضو لپاره دشمنانی نو هغه به طور سزا و او دلته کې چې وروسته د توبې نه دا کم راکوزېدل قل نهبطو منها جمیعا دا به طور سزا نه دي بلکې به طور حکمت دي د کم دپاره چې آدم علیه السلام الله پیدا کړو چې دی به په ځمکه باندې زما نایب وي خلیفه به وي اوس په ځمکې ترې خامخا راکوزېږي نو دا به طورې سزا نه دي ځکه را قرینه پې مخکې فاما یاتینکم مني هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا د هدایت راتلل دی دنیا ته چې تاسو ته زما طرفه هدایت درځي نو الله فرمایي نو قل نهبطوا منګه اهبطوا کوز شئ منها درې جنت نه جمیعا ټول دنیا ته ټول کوز شئ او اهبطوا کې را د جمع صیغه پرون هم دغه الفاظو کې موږ ویلو چې یا مراد د جمع نه تثنیه ده لکه بعض ځینو قرآن مجید کې چې کوم دی نو اهبطوا راغلی دی
تسنیه راغلی ده او یا موږ ویلو چې دا په اعتبار د ذریت سره ځکه چې د اولاد څومره د قیامت دورې پورې پیدا کېږي نو هغه ټیم حکمن موجود اگر حقیقتا موجود نه نه دا تاسو او ستاسو اولاد چې څومره د قیامت دورې پورې راځي چې ستاسو په پشت او په ملا کې پروت دی بس دا ټول کو شیخ که د ځمکې ده نو فاما یاتینکم پس که چرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت نو فلا خوف نو فمن تبع هدایت چا چې پیروي زما د هدایت وکړه فلا خوف علیهم نه به سیر پاغو ولا هم یحزنون نه به غمجن کی تاسو دنیا ته کوز شئ آدم علیه السلام او دغه اولاده نو زما د طرفه به هدایات درځي او هدایات سری پیغمبران او هغو له به الله تعالی آسماني کتابونه ورکوي نو چا چې هم زما دغه هدایت او پیروي وکړه په هغه باندې به سیره نه وي حزن او غم به ابه بیا رې جنت ته راځي بیا به جنت ته راځي نو الله آدم علیه السلام او دغه اولاد د جنت نه راویستل دوباره به ځي خو مشروط یې کړه د هدایت په پیروۍ باندې چې کم هدایات الله دنیا ته انسان ته رالیږي د هغې پیروي به دی کوي نو په هغه به خوف او حزن نه وي نو فاما یاتینکم پس که چرته راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن هدایت فمن تبع هدایا پس چا چې پیروي زما د هدایت وکړه فلا خوف علیهم نه به یې سیره په هغو باندې ولا هم یحزنون نه به غمجن کېږي خوف او حزن شیخ الهند رحمت الله علیه و چې د دواړو کې فرق دی او فرق شیخ الهند رحمت الله علیه په خوف او حزن کې دا بیان کړی چې خوف هغه پریشانی ته وایي چې د مصیبت نه مخکې او حزن هغه پریشانی ته وایي چې دا د مصیبت نه وروستی لکه مثال په طور باندې دا غم به نه د مخکې نه چیرې الله به راسره قیامت کې څه کوي قبر کې به څه کوي پولیس صراط باندې به څه کېږي دا مصیبت لا واقع شوی نه د مخکې نه به ورسره دایره نه او ولا هم یحزنون او نه به غمجن کېږي یعنی چې کله پې مصیبت راشي د هغې نه وروسته به غمجن نه وي چېرې دا مې ولې دنیا کې غلط کارونه کول نو یره او مستقبل کې ورسره نه وي د آزاد روان دی د مرګ نه هم نه هېرېږي ځنکدن دغه سختي او د قبر او آخرت کې بیا چې کوم دی مختلف مراحل را رواني د هغې خوف دی الله تعالی والي نو فلا خوف علیهم نه به یره په دیو باندې ولا هم مستقبل کې به راسره څه کېږي ولا هم یحزنون او نه به غمجن کېږي د مصیبت د واقع کېدو نه وروسته په خپل ماضي پسې ځکه دنیا خو صحیح تېره کړې اوس دلته کې ستاسو ذهن ته به یو اشکال راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خو روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به هر ټیم غمګین به او غم دا به د امتو نو بیا به دلته څنګه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون او ډېر داسې الله والا خلک چې دا پریشان حالي ناسي نو دلته کې د خوف نه مراد چې کوم دی او د حزن نه مراد هغه دنیاوي امورو باندې دی چې دنیا د ضایع شي په هغې باندې به خوف او حزن نه او نور د آخرت دپاره نو د آخرت دپاره خو انبیا ټول فکرمند دي اولیا ټول فکرمند دي نه هغه خوف تی نه دی مراد او بل درې مقابله کې چا چې دغه هدایاتو پیروي ونه کړه والذین هغه خلک کفرو چې کفر وکړو وکذبو بآیاتنا او نسبت د دروغ وکړو زموږ آیاتونو ته تکذیب زموږ د آیاتونو وکړه کم چې په انبیاو باندې الله تعالی نازل کړي د خلکو د هدایت لپاره نو اولئک دغه خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي جهنم ته وځي هم دیو به فیا پرې جهنم کې خالدون همیشه لپاره خالدون همیشه لپاره وي دلته بیا ستاسو ذهن ته اشکال راځي چېرې څنګه به همیشه لپاره ځکه چې یو کافر دی په دنیا کې 80 کاله زندګي تېره کړي 100 کاله زندګي دې تېره کړي نو د کفر 80 کاله کړی یا 100 کاله کړی دی او الله تعالی همیشه لپاره په جهنم کې سیزي نو دا ولې داسې کوي او دغه شان یو مسلمان دی د مسلمان 80 کاله یا 100 کاله هغه د الله تعالی په تابعدارۍ کې زندګي بسر کړي نو دی ټول عمر دپاره جنت ته ځي نو په کار خدا و چې دغه 80 څومره د انسان زندګي هغه شان دی ته جزا او سزا میلاو شي او دا کافر دی هم دغه شان شپېته 80 کاله وسېزلی شي بیا پرېښولی شي د جهنم نه نو موږ ویلو انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارومدار خو په نیتونو باندې دی نه نو د کافر نیت هم دا و که 100 کاله ژوند دی بیا به هم په کفر تېروم
که 100 کاله ژوند دی بیا به هم په کفر تیروم او که قیامت د ورځې پورې زندګي راته میلاو شو همدغه کفر دی پرې به یې تیروم او د مسلمان نیت خو دا و چېرې که هر څومره زندګي را خو د الله په پیروۍ کې به یې تیروم په اسلام باندې به یې تیروم نو د هغې نیت په بنیاد باندې الله مسلمان جنت کې همیشه دپاره پاتې که او د دغې نیت په بنیاد باندې الله چې کوم دی نو کافر دا همیشه دپاره جهنم طرف ته ورولېږه